دې وخت کې موږ سره د مسیحي برادرۍ مشر یونس مسیح صاحب دی او هغوی سره به موږ خبرې اترې کوو په دې رواجونو په دغه سره. نو یونس صاحب تاسو موږ هرکلی وایو خپل پروګرام کې ستړي مه شئ. جوړې وعلیکم السلام. دا راته ووایه تاسو زموږ د پروګرام کې موږ سره شریک شوی، نو تاسو څه لیدلو زموږ د خبرو اترو کې، یا نو دا څه تاسو فیل کوئ دغه کې؟ جواد خان مخکې خو زه ستا ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي وخت تاسو راغلی او دې میشن کې تاسو چې کومه کوشش جاري کړه د دغه مرسته کوم او یو ګیلم تاسو نه کوم چې تاسو دلته مونږ بالکل پرېښولو او تاسو لاړئ ارتباط ته. نو دا خو پکار ده چې دا تاسو نن یو 15-16 کاله مخکې دا شی شروع کړی، خو نه چلو دا الله پاک یو رضا وي چې کم کار الله پاک وغواړي نو هغه بیا د انسان نه غواړي چې هغه وشي. نو امید دی که خیر انشاءالله چې دا شی به الله پاک کامیابوي او د کې د جواد خان ستاسو څه فایده نشته، دا زما فایده ده، د غریبانانو فایده ده. نو زه د دې ستاسو چې دا درېمې او دا بېجا نمودونو معاش تاسو د فیملیز کې مطلب برادرۍ کې خو دا صرف ممکن ده نه چې دا ممکن وي، دا ممکن وي بالکل. د دې دپاره لکه ستاسو مثال یو فوتګي وشي که نه، لکه داسې وګڼه چې اچانک یو فوتګي وشوه، الله دې نه کړي، خو زه کېږي انسان مرګ له پیدا دی، نو تاسو بیا څه کوئ؟ رواجونه پرې داسې کوئ څنګه چې زموږ وي لکه دعوتونه او دغه؟ بالکل بالکل مونږ همدغه شانتې کوو لکه تاسو چې څنګه سیسټم دی. نو لکه فرض که زه به تاسو ته دا قصه وکړم چې 12 فروری باندې دا کال پوره کېږي، زما کور والا وفات شو. نو ما په یو شپه باندې تقریبا په پېښور ریډیډن کې 3.5 لاک روپیا مې لګېدل. نو چې بیا واپس راغلو نو هغه حق ورسېده، څارم راوستله. نو هغه دلته چې کوم رواجونه شروع شو بیا چې آر سی جي په ځای پرېښول، ورسره رجوع والا ته ووایي چې 2-3 هغه کې چرګانو کو چرګان جي بالکل. نو بیا پکې هلکان هم روچت شو، چا وایي چې نه 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 چې غوښې نه بغیر نه او تنکي نه. نو بیا درېیمه چې ده هغه د دنم زیاته اوچته وه. نو دا فضول دی یار، دا فضول دی. ولې چې څه سړی هلته په اسپتالونو کې وزمبلی شي، نو بیا چې دلته راشي نو دا څه د بره نه راورېږي نه، چونکې دغه تا نه قرض اخیستی بل نه قرض اخیستی، نو خلک خو وخوري هغه شي بس لاړ شي. څوک وایي پکې مالګه ډېره وه، څوک وایي غوښه نه وه، څوک وایي لکه غوړي چې د وسه نه کېدی نه به دی کوم، لیکن هغوی خو خوړه لاړل. او دلته چې کوم خلک چې پاتې کم خلک لکه زینګ شانتې غریبانه، نو بس هغوی قرضو کې ګیر شو، نو دا بیا قرضدار راځي ور ډبۍ ورته. بالکل هغه ور ډبۍ چې دومره پیسې کېږي. نو دا رواجونه ټول زما خیال چې لکه مسیح علیه السلام د دې باره کې څه ویلي دي؟ د دې بالکل جي هغه ساده ژوند باره کې ویلي دي چې هغه یعنې دومره لویه هستي وه او هغه اسمان پرېښو لاندې ځمکې له راغی او په کوڅو کې او لارو کې ګرځېده، خو سادګي وه که نه. او هغه دغه تعلیم ورکړی و چې یاره تاسو به ژوند چې دی ساده استعمالوئ. تاسو کو فرض کا ډېر څه اوچت هغه کوئ، فرض کا یو قرضدار یو سړی تاسو له راغی او تاسو نه وکړه چې یاره ما له قرض، نو بالکل وله ورکړئ، خو چې د نه دویم لاس خبر نه شي پټ. نو سادګي خو جي هغه ډېر ښه تعلیم ورکړی. او زه دغه ویمه چې دا میشن ټیک دی، دا ګران دی، هر څوک اګري کولی نشي، ناممکنه نه دی، ناممکنه نه دی. چونکې حکمرانان خو زینګ خو تاسو ته پته ده نه غواړي، هغوی نه غواړي، هغوی خو په خپلو کورسۍ کې لګیا دي جنګ جګړې. بالکل بالکل هغه ما څه کوي او تاسو څه کوي. او د مالدار او رشوتخوارو ایسو فروشان هم نه غواړي، ای مسله نه ده، هغوی مسله نه ده، مسله د غریب سره، د غریب او د میډل کلاس ده. نو دا سیستم چې خدای دې وکړي الله پاک او کوي به الله پاک به جي کامیابېږي به. تاسو به دا پیغام ستاسو برادرۍ ته نورو ته چاته رسولی دی؟ ما جي بالکل دا 2 کاره خو دا بالکل دی تازه روز وکړي. او زه وایم چې زه جواد خان زه ستاسو مشکور یم
چې دا خبره کوم مخکې خو ما چاته نه وه کړې تېر ورځو کې په اسلام آباد کې یو سالګره وه نو زه یې غوښتلم زه هلته وم زم لاړم نو صرف جی 2 लाख रुपए چې دي هغه د شادي حال و د حال بوک خوراک له علاوه خوراک نه علاوه 3-4 लाख به له او باقي چې خوراک مراک وشو خلکو وخوړل لاړه بس په خېټو ګوتې ووهلې لاړل نو هسې بیا ماښام داسې مونږ چې کوم وخت ناست نو ټول ناست وو چای نه مسکل نو ما ورته یو خبره وکړله ما ستاسو ذکر وکړم چې جواد خان زموږ یو ډېر قابل قدر دوست دی زموږ د لاسونو ماشوم دی او هغه په دې میشن کې راوړی د پاسېده یو داسې سلسله شو چونکې هغه ته ضرورت نشته د دې شي صرف زما دپاره دا خبره وکړه نو تاسو چې دا 4.5 लाख रुपए ولګولې خو دا تاسو فرض کړه یو غریب سړي له ورکړی یا کرسمس را روان دی چاته به ورکړی وړو غریبانو ته ګفټس اخیستو نو دا څومره غټ کار و خو چونکې هغوی چې دې چیز باندې سوچ وکړو نو هغوی دا شي ظاهره کړه چې انشاءالله مونږ به د کرسمس نه وروستو ضرور ملاوی جواد خان او مطلب تاسو مال دونه دغه راک الله دې تاسو ډیر عزت وکي او الله دې تاسو تم سره زمونږ په دې انشاءالله که خیری دا میشه چې دی نو دا اقلیت مکمل تاسو سره جی شامل دی مونږ به تاسو سره هر قسم منډه وو او خدای پاک دې خلکو لمجي عقل ورکي بالکل دا چې زمونږ یونس مسیح صاحب ډېر ښکلې خبرې جوړې خبرې غور هم پې وکړئ کامنټس هم پې راکړئ او مخکې ویډیو هم شیر کړئ ډېره مهرباني د الله په امان